خپل کور په واتس اپ کې دا سیټنګ لازم وکړئ. که تاسو په کور کې موبایل او په هغې کې واتس اپ موجود وي نو دا سیټنګ چې دی دا پکې لازم وکړئ. یا تاسو سره واتس اپ او تاسو ته څوک د راز تصویران ویډیوګان نه لیږي یا راته ملګري رالیږي یا راته د کور د طرفه تصویران ویډیوګان راځي او تاسو وایئ چې دغه څوک ونه ګوري. د ځینې کسانو د راز میسیجونه یې دي وایي چې دا څوک ونه ګوري. نو که دغه تصویران ویډیوګان تاسو محفوظ کوئ نو د دې سیټنګ د تم خیم او د کور د واتس اپ سیټنګ د تم خیم چې دغه دواړه سیټنګونه تاسو وکړئ نو د دې سره بس تاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ شي. د کور د واتس اپ دا سیټنګ چې دی دا په هغې کې لازم د دې لپاره وکړئ ځکه اکثر ناشنا کسان هغه به تاسو ته ټلیفون کوي. نو اکثر د کور زنانو ته چې دی هغو ته بار بار ټلیفون کوي نو دوی تنګ راشي. دوی چې د دې نمبر سره چلو کوي یو خو تاسو بلاک کولی شئ یو تاسو داسې کولی شئ چې د هغه غرنګ چې دی هغه به تاسو ته نه راځي. نو دغه سیټنګ چې دی دا هم په واتس اپ کې موجود دی. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپل واتس اپ په کولو کوئ له پاسه به تاسو ته په دې واتس اپ باندې درې ټاکې چې دي دغه به ښکارېږي. هغه درې ټاکې چې څنګه تاسو ووالل په هغې کې به تاسو سیټنګ کولو کوئ لکه د واتس اپ سیټنګ ته به راشئ نو په هغې کې به تاسو پرایویسي چې ده دا به کولو کوئ. د تالې د آپشن چې دی دا مخ به تاسو ته کولی شي په دې کې د تالې دا دغه به تاسو ته ښکارېږي د آپشن دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولو کوئ. چې څنګه دا کولو کوو نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي کال زه لیکلی دی د لاندې طرفه 5م نمبر آپشن دی. ځینې کسان چې دي په انګلیش باندې نه پوهېږي نو د لاندې طرفه چې 5م نمبر کوم آپشن دی دا به ځان سره کولو کوئ. دا کم چې خړ شو دا به دغه شانتې کولو کوئ. چې دا یو کولو کوو نو دلته کې به ستاسو دا آپشن چې دی دا به دغه شانتې بند دي. دا بند دي نو دا به تاسو د ځان سره دغه شانتې کولو کوئ. چې څنګه دا تاسو دغه شانتې کولو کوو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي چې په دې کې دا لیکلي دي چې تاسو ته کم ناشنا ټلیفون راځي نو د هغه اواز چې دی هغه به چپ کېږي لکه تاسو ته به د هغه غرنګ چې دی هغه به نه ټنګېږي نو به ځانه چې دی هغه به سایلنټ کېږي. خو د دې نقصان به دی که کم نمبر ستاسو په موبایل کې نه سیو اکثر د کور په موبایلو کې نمبر ځینې نه سیو نو د هغه غرنګ چې دی تاسو ته به نه راځي. بل که تاسو په خپل واتس اپ کې کوئ نو هم دا سیټنګ چې دی دا تاسو کولی شئ. خو د دې سره به دغه نقصان چې ناشنا کم نمبر کم د تاسو نوم نه لیکلی نو د هغې غرنګ چې دی هغه به تاسو ته نه راځي. دغه نقصان شته ځکه اکثر ځینې کسانان کې نو بیا موږ ته د ناشنا کسانو نمبرونه چې دی د هغې نه ټلیفون نه راځي نو هغه په دا آپشن چې دی دا په تاسو آن کړئ چې دا کله آن شي نو د ناشنا کسانو رنګ چې دی دا په تاسو ته نه راځي او چې بند یې وکړو نو بیا چې دی دا په تاسو ته راځي. بل لا اکثر ځینې کسان هغو ته د کور نه تصویران نه لیږي ویډیوګان نه لیږي دغه شانتې یو ته ملګري رالیږي او د راز میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي دا د هغو سره موجود دي چې موجود دي وایي چې دغه څوک ونه ګوري. ځکه اکثر موږ موبایل چارج ته کېدو یا نور څه مسله راشي نو هغه اکثر زموږ ملګري راواخلي یا زموږ نه یې واخلي دا موبایل دې راکړه نو چې واتس اپ ته ور دننه شي نو زموږ هغه تصویران ویډیوګان چې دي دا هم کتی شي. نو که تاسو ته د کور نه تصویران ویډیوګان نه لیږي او تاسو وایئ چې دا څوک ونه ګوري نو د هغې سره دا کار وکړئ که ستاسو د کور کم واتس اپ کم اکاونټ یا تاسو کم اکاونټ چې دی د هغې تصویران میسیجونه چې دي دا محفوظ کوئ نو د هغې په تصویر باندې به لږ داسې زور وکړئ. چې څنګه زور وکړئ نو تاسو ته به لاندې څلور آپشنونه چې دي دا به شو شي په هغې کې به ګول دایرې او په هغې کې به آی وي. دغه آی چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی وبه وایي. چې څنګه یې دغه ووایل نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولو شي په دې کې به لږ لاندې داسې راشئ نو دلته کې به تاسو ته به د سکرین باندې ښکارېږي چیټ لاک یې لیکلی دی. دا چیټ لاک آپشن چې دی دا خو مخکې نه یو نو دا چې دی دا په دې باندې تاسو داسې آن کوئ لکه کنټینیو به یې کوئ. دلته کې به تاسو ته دا سکرین چې دی دا به تور ښکارېږي ځکه موږ پرې د ګوتې لاک لګولی دی نو د ګوتې لاک چې دی دا پې ولګېدو. که ستاسو په موبایل باندې د ګوتې لاک وي نو هغه د ګوتې لاک چې دی دا په دې باندې ځانه ولګي. نو که بیا تاسو ګورئ تاسو چې موږ د دې کس میسیجونه ګورو نو دا به تاسو ته له پاسه ښکارېږي دا سکرین راښکته کوئ نو لاک چیټ چې دی دا به تاسو ته له پاسه ښکارېږي چې دا ځای تاسو څنګه ووایئ نو دلته کې به نه بیا د ګوتې لاک غواړئ هغه د ګوتې لاک چې څنګه ورکړو نو تاسو ته به هغه میسیجونه چې دي هغه کولای شي چې کم تاسو دلته کې لاک کړي. چې لاک کړي ځینې کسان به چې دا له پاسه دې هم نه شو کېږي نو که تاسو وایئ چې له پاسه هم نه شو کېږي او دا بیخي ورک شي نو د هغې لپاره به داسې چل وکړئ له پاسه دلته کې به تاسو ته دا درې ټاکې ښکارېږي دا درې ټاکې به ووایئ دلته کې چیټ لاک سیټنګ چې دی دا لیکلی دی نو دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولو کوئ. چې څنګه یې دا کولو کوو نو دلته کې چې دی هیډ لاکډ چیټس دا چې لیکلی دی نو دا به ځان سره دغه شانتې آن کوئ. چې څنګه دا آن کوئ لاندې دی کریټ سیکورټي کوډ دا یې لیکلی دی لاندې به د شنه پټه کې سپین لیکل دی دا به ووایئ او دلته کې که دا کس نوم لیکئ یا ورته بل نوم لیکئ نو هغه نوم چې دی هغه به دې ځای باندې ولیکئ او دلته نیکسټ به ووایئ نو دغه سیکورټي کوډ چې دی دا به کریټ شي لکه دا به جوړ شي نو په دغه کوډ باندې چې دی له پاسه به تاسو ته به د واتس اپ کې سرچ ښکارېږي په هغه سرچ کې به تاسو دغه نوم لیکئ چې کم نوم تاسو دلته کې سیکورټي کوډ لیکلی دی هغه چې کله تاسو له پاسه ولیکئ نو تاسو ته به دغه لاک چې دی دا به راځي. خو ځینې کسانو به دا لاک کړی هغه چې موږ د دې د لاک نه به وځو څنګه نو د دې د لاک نه چې دی تاسو ښه په اسانو سره وتلی شئ دغه تصویر چې دی دا بیا ووایئ دا چیټ لاک چې دی دا به کولو کوئ او دلته کې چې دی دا به ځان سره دغه شانتې ووایئ. چې څنګه یې ووایلو دلته کې بیا دا آی ووایئ چې دا آی ووایله نو دلته کې به دا آپشن چې دی
دی دا بر دې ځګنه حساب کوي او دلته به ګوته بیا ولګوي نو موږ باندې ګوته لاک ته نو ګوته په لګي که تاسو په د انسو لاک لګوي یا په کر خو لاک لګوي هر لاک چې دی هغه تاسو لګول شي خو د کور په واتس اپ کوم دا سیټنګ وکړي او په خپل واتس اپ کې چې دا سیټنګ وکړي د دې سره بس تاسو هر سره چې دی دا به محفوظ شي خو په کمنټس کې به راته لازم وای چې په دې کې تاسو کم سیټنګ چې دی هغه ټول نه زیات خوښ شو